سلامونه نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټول دوستان مې راته روغ و جوړ اوسي. ستاسو ورور ستاسو ملګری د بېنظیرې انډیوال ستاسو په درانه خدمت کې ده. خدای دې وکړي چې راته ټول روغ و جوړ اوسئ. ګران دوستانو که چېرته راتلی نو زه غواړم چې ویډیو را سره شیر کړئ او نور دوستانو ته یې ورسوئ. هغه بل پیج د انتحاریانو لخوا نه په حق رسېدلی ده، مجروح ده، زخمی ده، بیچاره شفاخانه کې ده. که چېرته خامخا جوړ شو نو که چېرته جوړ شو زخمی ده جوړ شو نو جوړ به شي. که چېرته جوړ نه سي نو مونږ خو څوک نه شي منع کولی دې خبرو نه. ښه شپږ کسانه دي، 7 کسانه شول. ویډیو به شیر کوئ را سره. نن زه هغو خلکو باندې خبرې کول غواړم چې هغه بېناموسه دي. نو بېناموسه او بې غیرته موږ چاته وایو؟ موږ په هغه خلکو باندې خبرې کوو. یو څوک کومنټ وکوئ، 7 کسانه چې کومنټ راځي که نه راځي. کومنټ راځي که نه راځي؟ کومنټ وکوئ قربان مشم. 10 کسانه. ښه شیر زمان وایي چې سلام علیکم. ویډیو را سره زر زر شیر کړئ او زر زر شیر کړئ لکه څوک. نو تاسو خو ما پرېږدئ چې زه ویډیو لږ شیر سي، دوستان زیات سي. سلام وروره، وعلیکم. څوک زخمی دی؟ الکوزی صاحب ولسکشر الکوزی زخمی ده. د انتحاریانو لخوا نه ورباندې یو ځانمرګی برید شوی ده، هغه کې ده شفاخانه کې ده، ډېر شدید زخمی ده. نو د کومې حالات کې ده ډاکټران هم کوښښ کوي چې روغ شي او نور نو نه پوهېږو. خدای دعا ورته کوئ ولسکشر الکوزي ته که خدای پاک یې جوړ کړي. کال مې صحیح ده، کال به وکړو. موضوع معلومه ده چې دا تا ته کال وکړم نو ته به په چی خبرې وکړې. انول جان خندا ولیکله. زر زر ویډیو شیر کړئ پلیز. پردیس جانه ویډیو شیر کړه قربان. پردیس call me. Okay, I will call you. ټول ویده دي نه دي ویده. نن دا پیج چې ده دا نوی ده یاره. پیج چې ده دکې دومره څوک نشته. ښه ودرې دا ورور وایي کال می کال می کال می. پیج زخمی دی. ویډیو ګډه کړئ. پاکستاني ډیله کوي. سلامونه واخله وروره. وعلیکم السلام. زنګ شه. راځم بخښنه غواړم لږ مریض یم. راځم په هغو خبرو خبرې کوو. نن هغه بې غیرته بې ناموسه خلک درته مخکې کوم چې څوک دي. عنوان زه شته مګر مفهوم یې زیات ده. تاسو غوږ ونیئ، ستاسو نظر م اخلم. نن الحاج د سنګرونو قهرمان، د جهادونو قهرمان، د عروج زغلونکی، د افغانانو د زړه تاج، د پاکستانیانو غلام، د ایرانیانو غلام غلبدین حکمتیار ویلی دي چې د پاکستان د افغانستان خلک هر هغه څوک چې پاکستان پسې خبرې کوي، د پنجاب دولت پسې خبرې کوي، دا بې شعوره دي. زه د هغې خبره رښتیا منم، دا صحیح خبره ده. زه د غلبدین حکمتیار دا خبره تاییدوم چې موږ افغانان بې شعوره یو. ولې بې شعوره یو؟ زه په دلیل باندې وایم چې هم موږ بې شعوره یو. ګلبدین حکمتیاره که چېرته موږ بې شعوره نه وی تا ته موږ رایه درکوله. ګلبدین حکمتیاره که موږ چېرته بې شعوره نه وی ته موږ رهبر ګڼلې. ګلبدین حکمتیاره که موږ چېرته بې شعوره نه وی دا اوس موږ ته په افغانستان کې پرېښودلې.
3 میلیونه کسان تا په خپل لاس باندې ووژل. تا د پاکستان غلام 3 میلیونه کسان د په لوی لاس باندې ووژل. په لوی لاس باندې د 3 میلیونه کسان ووژل. حبیب الرحمن ته ډاکټر اشرف غني احمدزی د 10 میلیونو د تیلو پروژه ورکوي. د 10 میلیونو د تیلو پروژه ورکوي. ګلبدین اکماتیار ته د 3 میلیونو کسانو د وژلو ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی او حنیف اتمر چی ورکوي؟ د انتقال د سولې پروسه کې راوړي، باډیګارډ ورته ورکوي، ډوډۍ ورته ورکوي، دسترخوان ورته ورکوي، د مظلوم ولس پیسې اخلي، د ګلبدین اکماتیار په خوله کې اچوي. موږ بې شعوره نه یو، نور چی یو؟ وژلی یم، ټکولی یم، وهلی یم، در په در یې کړی یم، خو بیا هم زه وایم چې ګلبدین اکماتیار زنده باد. او موږ ورپسې روان یو. او بیا مو وایو چې جهاد زنده باد. او دوی جهاد کړی ده، او دوی روسان ځغلولی دي. دوی خو د پاکستان لپاره خدمت نه ده کړی. دوی خو زموږ په سر کې میخونه نه دي وهلي. دوی خو پاټک نه و اچولی. دوی خو زموږ ناموس ته په بده نه و کتلي. دوی خو وشر نه اخسته. دوی خو زکات نه اخسته. دوی خو د الله په نامه باندې راوتي خلکو. دوی خو حب الوطن الملن ایمان والا خلکو. د زموږ ټانګونه خرڅ کړي نه دي، د زموږ تیاري خرڅې کړي نه دي. دا خو په پاکستان زموږ دشمن ملک کې وسېدلی نه ده. دا خو ایران زموږ دشمن ملک کې وسېدلی سړی نه ده. خود به تا ته هرکلی ویو، خود به موږ بې شعوره یو، بې غیرته بې وجدانه ګلبدینه. موږ خو تا ته ویلی چې ته به یو افغان سې. که تا دالم خوړلی دي، که د غلامي م کړې ده، که په غلامۍ کې اخته سړی م وې، که په غلامۍ کې ننوتی سړی م وې، موږ لپاره یو شرم وې، د موږ یو شرم و، بیادبي د مافي. خلک چې غول وکړي بیا خپله پاکۍ، ته د افغانانو لپاره یو غول وې چې ته موږ راوستلې او په افغانستان کې مو ځای په ځای کړې چې ته بې ناموسه راشې وطن کې کښېنې، وطن ته خدمت وکړې، او ته بیا همغه افغانانو ته وایې چې دا بې شعوره ده. تا سره هغه ځوان ښه ښکارېده چې په هرات کې په بوټ باندې ویشته. د هغه بوټ قدر باید $1,000,000 سي او د افغانستان په موزیم کې کېښودل. نره زوی د قربان د لاس نشم چې تی په بوټ وویشتلې. تا باید په خوسا او رومیانو وولي، تا باید په هګیو باندې وولي. د افغانستان ولس ته راجګ سي، تا نه د 3 میلیونو خلکو هغه واخلي. د 3 میلیونه چې تا وژلي دي، د دې بدله دې د تا نه واخلي. ځکه چې ته افغانانو ته بې شعوره وایې، خو ته بې شعوره یې او موږ بې شعوره یو. ځکه که موږ د داسې خلکو سپانسر ونه کړو، موږ هېڅکله نه بې شعوره کېږو. ولې؟ ځان ته د جهادونو قهرمان وایې، ستا 3 میلیونه نفوس بیرون پروت ده، سوسیالونه خوري، په پردي ملکونو کې پراته دي، څه در په دره دي، دا ټول تاسو په دې غضب باندې اخته کړي. په یورپ کې پروت دي، په کاناډا کې پروت دي، په امریکا کې پروت دي. دا خو ستاسو له لاسه موږ راتښتېدلي خلک یو. که تاسو زموږ لپاره خدمت کړی وای، که تا مو وطن جوړ کړی وای، که تا د پاکستان غلامي نه وای کړې، تا بې شرفه، که تا رښتیا ډاکټر نجیب سره ناست وای، په هغه وخت کې د دنده اجرا کړې وای، زموږ تمامیت ارضي دې ساتلی وای، استقلال ملي ته دې په درنه سترګه کتلی وای، زموږ د توپ ساتلی وای، زموږ د تیاره ساتلی وای، زموږ د 1000 کلنه اردو نه وه ختمه کړې، زموږ د 100 کلنه اردو د ډاکټر نجیب نه وه ختمه کړې. نن به ته یو سړی وې. څنګه زه تا معاف کړم؟ په کوم دلیل زه تا معاف کړم؟ ته د سولې پروسه کې راغلی، راته کوم ګلان دې راوړي دي؟ د تا کثیفه پښه چې کله افغانستان ته دننه سوه، ته بې ناموسه چې کله افغانستان ته راغلی، انتحار انفجار نورم زیات شو. ستا په نوم باندې پښتون شرمیږي ګلبدینه، ستا په نوم باندې پښتون شرمیږي ګلبدینه. غټ غټ پیچو والا غټو تلویزیون والا چې هر څوک وي زما دا ویډیو شیر کړي، زه د ګلبدین په نوم باندې شرمیږم. ګلبدین د پښتون نمایندګي نشي کولی. که چیرته داسې پښتون وي، زه په داسې سړي باندې شرمیږم. ما ته شرم پکار ده چې دغه شوی انسان په افغانستان کې ژوند کوي، او په هغه جهات هم شرمیږم چې ده کړی. زه په ده باندې شرمیږم، په زرهاو د پې د ګلبدین په نوم باندې شرمیږم. ګلبدین د افغانانو لپاره تور داغ ده. ګلبدین یو خبره، دا خبره دلته قطع کوم.
راځم دې ته چې په فیسبوک کې څو دانې بېناموسان پیدا شوي دي او د هغې سپانسر زموږ او ستاسو لخوا نه کېږي. دوستانو ویډیو را سره شیر کړئ، ټپې ټپې راته مه ګورئ، قربان مو شم. ویډیو را سره شیر کړئ، تاسو ته زنګونه هم پکې وهم، تاسو را اخلم هم. 1 ساعت به خپرونه کوو یا څو دقیقې. دا خبره دلته قطع کوم. بله خبره ته رم، د سوشل میډیا خبرې ته راځم. سوشل میډیا ته د سوشل میډیا خبرې ته دته راځم چې تاسو سړی او نه سړی نه ګورئ، ری وړئ، پروفایل کې د هغې عکسونه ولګوئ، هغه سپانسر کوئ، دې مرحلې ته ورسئ چې د هغې ویډیو بیا 2000 کسانه ګوري، ټپې ټپې ورته ګوري، بیا الکوزي ته شیر کوئ چې ریسه یې د جواب وایه. لکه ریاض ارمان. اوس ریاض ارمان بیچاره په خپل زه درته چیم چې په خپل عورت چې سړی ونه شرمیږي، عورت باندې چې سړی ونه شرمیږي، او درګرد د فیسبوک له لارې خلکو نه پیسې غواړي، ما ته ټلیفون واخله، زه دلته هغه کې یم او نن سبا ما تکلیف پیدا سوی ده، خورکۍ او مورکۍ افغانان نه پیسې غواړي. تاسو ریاض غوندې خلکو ویډیو ته هم تاسې کښېنئ. آیا ستاسو د هغه وخت نه ده شوی چې تاسو زه د ریاض غوندې خلکو ویډیو ته کښېنئ او تاسې شیر کوئ او زه هغې سره خبرې کوئ؟ زه یو سوال دا 400 کسانو نه کوم، 390 کسانو نه. که چېرته یو سپی شي، یو سپی چېرته وغاپي، زنځیر کې هم بستی، آیا موږ به ځو هغې سپي سره به غاړه غړۍ کوو، هغه سپي ته به خوله اچو او که خپل لاره به وهو؟ داسې زه تاسو نه پوښتنه کوم. زبیر افغان نه، زبیر ګی. فیروزي ستړې مه شي. اوس هغه ځان ته وایي چې زه افغان یم، د افغانستان نیمۍ بیرغ یې نیمۍ کړی ده او نیمۍ بیرغ کړی ده، په اردو باندې خبرې کوي، په هندي باندې خبرې کوي، د پاکستان رسما طرفداري کوي، اردو د مرتده ګڼي، رئیس جمهور پسې د خبرې کوي، نظام پسې د خبرې کوي. تاسو دې ته خوشحال یاست؟ چې شي ته خوشحال یاست؟ چې ولا ودرېږه زبیر نن بیا افغانانو پسې خبرې وکولې، ویډیو یې شیر کړي، ورته کښېنئ. زه تاسو ته داسې وایم چې که تاسو د هغې ویډیو شیر نه کوئ، که تاسو هغې سره کښېنئ، که تاسو هغې سره خبرې ونه کوئ، د هغې ویډیو به څوک ګوري؟ پاکستانیان به 15 دانې خپل منځ کې لګېږي که نه؟ کوي د پاکستانیانو طرفداري. تاسو ولې د هغې ویډیو شیر کوئ؟ تاسو ولې د هغې سپانسر کوئ؟ تاسو ولې هغې پسې منډې وهئ؟ تاسو ولې د داسې خلکو ویډیو ګورئ؟ ولې د داسې خلکو ویډیو ته 2000 کسان؟ زه نن مې د هغې ویډیو کتله، د ریاض ارمان 2000 کسان ورته ناست وو. زه حیران پاتې وم، ولې دا ټول زموږ افغانان دي، دا ټول زموږ افغانان دغه شی خلک سپانسر کوي، دې مرحلې ته یې رسوي، بیا موږ پسې کنځلې کوي، درګرده بیا موږ ورته خلار ناست یو، ورته ګورو ټپې ټپې او لاس مو هم نه رسېږي، درګرده کنځلې موږ ته کوي. ولې؟ یو څوک چې په کونډو رنډو یتیمانو باندې ونه ژړېده، د افغانانو کونډو رنډو یتیمانو باندې ونه ژړېده، یو څوک چې په زخمي وطن چې 40 کاله کېږي، په دې خاوره باندې 42 کاله کېږي، اتم بمونو مور، هر رقم نسل په ده کې هر رقم نسل وژل کېږي، که هندو ده، که پښتون ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، دا ټول موږ وژل کېږو په دغه په هغه نامه باندې. په دغه چې څوک ونه دردېده، تاسو د هغه طرفداري چېرته کوئ؟ زه تاسو ته وایم مه ځئ، ویډیو یې مه شیر کوئ، وي ورته مه ځئ. دا دې غاپي که نه، همدا به وي چې ویډیو شیر کوي، ویډیو شیر کوي، سپي غوندې به غاپي، هېڅوک به هم ورته نه ګوري. زیات شوي د دې
زیات دي دا غلامان موږ او تاسو ته رالیږي یو خو سړی او نه سړی یو بل سڼورکی موږ پیدا کړی و په پښتونخوا کې مرداره سڼې وه داسې ما چې دا شکل وکته مال دا سړی نه د لږ تجربه پیدا کوي زشانه زه پښتون یم زشانه زه فیموس مشهوره که موږ و چې د هغې ویډیو مو شیر کړې اوس همغه وی د افغانانو ښځې داسې کم زه په دې خفه نه یم چې اوی د افغانانو داسې ښځې داسې کم هغه خپله د خپل پلار د نیکه ښځې ته کنځل کوي زه په دې باندې خفه نه یم ولې کوي یو سړی چې په پښتو ژبه کنځل کوي چې افغانانو داسې کم په خپلې ښځې ته کنځل کوي خپل ناموس ته کنځل کوي خپل هغه ته کنځل کوي هغې نه باید موږ هغې نه څه ونه غواړو خو زه تاسو ته دا وایم چې د خلکو سپانسر مه کوئ د داسې خلکو سپانسر نه ده پکار چې ستاسو ناموس ته کنځل کوي دې مرحلې ته یې ورسوئ او بیا سبا ورځ دغه د مرجان راغی دلته د مرجان دا مرجان سره افغانانو دومره مینه کوله دغه دلته حاضر ده دا د سټیکر لیږي ټول ورته را روان ورته ویل چې مرجان لالا څنګه یې مرجان څنګه مرجان وی زه په افغانستان کې تا ته فیشه خانې ښیم مرجانه ته افغانی نه یې ته مسلمان نه یې ته انسان نه یې ما ته چې درد راځي تا ته څنګه درد نه راځي زه داسې وایم زه چې د پښتون د افغان په نامه باندې شرمېږم چې با باندې څوک توره لکه ولګوي ته ولې نه شرمېږې ته ولې په دې خبره نه شرمېږې 2 ورځې ژوندون د غواړې چې د افغانانو په زړه کې ځای جوړ کړي که نفرت درنه وکړي یو څوک په خپله مور او په خپله خور او په خپل بابا باندې ننګ نه کوي دومره بې غیرته کېږي د 5 روپیو کالدار لپاره یا د خپل ډار نه خو که زه ډارېږم زه به غلی کښېنم غلی به داسې کښېنم داسې به غلی کښېنم نو زه ولې کنځل وکړم ولې اقوامو ته بد و رد وایم یو ځل مې ویلي د پاکستانیانو داسې کم په هغه باندې زه پښیمانه یم زه پاکستاني ته هم کنځل کول نه غواړم خدای عقل راکړی شعور راکړی دلیل راکړی منطق ولې وکولې که نه زی خپل کار به کوي هېڅ قصه کې نه یم حضوره که زه څه لویم ګوره ویډیو شیر کړئ خو ما ویډیو هېڅوک هم نه شیر کوي زه پوهېږم چې نه شیر کوي ولې چې زه حقیقت وایم ولې چې زه خلک په جنګ نه اچوم ولې چې زه د یو حقیقت نمایندګي کوم ولې چې زه صادقا خلکو ته هغه خبرې کوم چې په ما باندې تېرې شوي زه تاسو ته یو قصه کوم دا به یادګاري پاتې په دې ځای کې به یادګاري پاتې موږ په کابل کې اوسېدلو هله کوم دوستانو ویډیو شیر کړئ دا سټیکر یې مه رالیږي خدای ته وګوره سټیکر یې مه رالیږي سټیکر هېڅ مه رالیږي دا سټیکر هېڅ فایده نه موږ په کابل کې اوسېدلو د مجاهلینو په وخت کې په کابل کې اوسېدلو په کابل کې اوسېدلو چې زما السلام علیکم جلال زادران صاحب جوړ بخیر الکزی صاحب څنګه صحت مو ښه ده خیرتي ده شکر دی خدای فضل د وخت ساعت ملګري انډیوالانو مسافرتي سره شکر الحمدلله څه غواړې دیواله موجود دی وبخه وطن یا خاوره څه شی ده والا خو وطن خار سړی پیژنې چې وطن چې دغه د تو موضوع په وطن ځکه په ګلبدین ته موضوع څه شی دی
وروره ته جنګ کې که زما سوال ته جواب راکې. نه وره جنگ نه کوم واله جنگ خدای دې نه کې چې امریکانۍ خنه نه طالب چې جنگ سره نو ته خو هغه د کال ویلو نه د ځان ستړی اوس مې چې کال کو ته ما سره جنگ کې او زه جنگ کول نه غواړم. زه تا ته وایم چې وطن چیرې ته ما ته وطن هر څوک پېژني. وطن څه ته وایي کېږي؟ خاوره څه شی ده؟ خاوره دې موږ مور ده، وطن دې موږ مور ده، وطن هر سړی پیژني. آفرین دغلته اوس چې ما سوال کو زه بې ځایه سوال نه کوم. هر هغه څوک چې په خاوره او په وطن باندې خرڅوي یا د بل په لاس یې ورکوي یا عزت نه ساتي هغې ته موږ څه وایو؟ خاین دی غونډه غټ مردګا په نړۍ کې نشته. داس درته وایم چې لکه چې خپل مر تجارت کوي خپل خر تجارت کوي داس دی لکه په خپل ښځه چې تجارت کوي لکه په خپل ناموس چې تجارت کوي. دا صاحب راجان کې او موضوع مو درته وایي چې دا په ګلبدین مخته څه به د وروده دا خرکوس چې د دې پختي پاکستان سړی دی دا د میګ افغانستان ټوټو کو 15 شل کوله په پخاور کې شمته تو کې تر کړي دی اوس روغه بیا په افغانستان کرای ته ولور دی د میګ ولا افغان دمر نه پیږي چې میګ افغانستان د خرڅ کړی دی. ها او زوی تر راوند دي داس دولتي میګ درشتش باډي ګاډونو سره راوند دي او شرمېږي نه دومره غوي کې خو خدای مو وای بخ و بس دغه دومره چشته عزت قدر کوي لور شي په ګندهار کې په هلمند کې سوداګر او بل چې تویر غوي څومره خلک شي دون شو مړه شو دا تر خبرم نه تر وسه هغه څه کوي. ګلبدین د 3 میلیونه کسان ووژل. حبیب الرحمن سره راغی د 12 میلیونو پروژه ورته ورکړله. کلار اوس چړچي دي مزیدي کوي اس کومه خبره نشته. چړچي او مزیدي درګرده کوي. دا خلک مرجانه زنګ درته وهم دا بیت ولس د دې پښتنه وکړي ورور ولس به د دې پښتنه وکړي. هر کله چې ولس ویدي ولس غواګانو غوندي ولس اوزو غوندي ولس رمو غوندي دا خلک به په پاچیانې کوي. الکوزي چاته چی ویلی دی؟ الکوزي د چا کور ته وخته؟ الکوزي خو چې وطن سره مینه وکوي، الکوزي وی چې بیرغ سره مینه وکوي، الکوزي وی چې اردو سره مینه وکوي. من خپل وطن به جوړ کړو، وطن زمنګ ناموس ته. الکوزي ته خلک د خور امور کنځل کی خپل د ځوان نسل ماته کوي. اکثر مانم بشک خاک ساکه خدای دې ژوندای لار اکثر داس دو چې تو کله ور داس په څټ مخ وړه تو په اشرف غنی سم لاګیا او په بل سم لاګیا او لګي ذات کا در می ګولس مشر د کثر کې دی می ګولس مشر درا واست کرانه واست دا ګلبدین حکمت یار تو اشرف غنی پس لاګیا مخ حقیقت خبره په تاسو بدلږي کنه ولس مشر غنی دی را واست دا ګلبدین کنه را وسخه اوس یا اخی ګو بچا کا د بابا چا کده هینه شي چې ګلبدین روس امیګ تو سی کو د 12 میلیونو پروژه چا ورته ورکړه؟ حبیب الرحمن ته د تیلو پروژه چا ورکړه؟ غنی ورکړه کما ورکړه؟ خو اشرف غنی ورکړه سمادو دا باډیګردان ورته غنی ورکړي کما ورکړي؟ خو اکثر مانم د سیدو وس ارڅ چې منی ولی ورکړي دا پیسې زما دي دا زما د یتیم رور دي دا زما د یسيري خور دي کدا پیسې د اشرف غنی دي چې ورته ورکړي؟ اشرف غنی مجبور دی څه وکي چرته څه مجبور ده چې د ګلبدین پر اتک سره په افغانستان کې کوم تغییر راغلی دا ما ته وای مهرباني میګ داسې غونډه ځوانان لارو جاهل اخر لارو چې یا خو مغه مخکې چې خبرې وکي یا خو خپل خبرې وکړه دا څه معنا کوي ورور یا مغه را مخکې چې خبرې وکړي بل چیر لګیا دی تاسو سره مو سره نه لګیا خپل تاسو سره لګیا دی مو سره نه لګیا خې چارو رجان وای زه وای ورځي اورم ته چیر شوي زی اورم نظر دی واله قربان دی مو یو افغان ورور واله مجرب در خوږي چې څوک د بادک ساوي کی څوک زیاده درته وي کی باید دا غونه چې می ګولس مشر سي بادک سه بچرات مې یا می ورری می د بسار سترګي ذات واله کزه ولس مشر تنه د تا نه ده ته مانه دی ولس مشر مګټه ولس مشر تا نه پیژند ولس مشر زرزه انتقال پروسه کې ولس مشر ته وتا کمپاین ورکړي ولس مشر لپاره زه د کورنۍ د کلی نو راوته ما چې اوس غضب کې اخته ما کلم پټایم د طالبانو لاس کې د درګر دی خوري هغه جن د ولسمشر په واسطه باندې راوته چې اخر جیم یا یورپ یا امریکا یا کاناډا سوستاد ولسمشر له لاس ایم اورورا ماتی پیسې نه دی غوښتي ولسمشر نه دی مار نه تی وظیفه نه ده غوښتي مار ټول چې ما ته امنیت راکا
ما امنیت خوندي که ولسمشر ته دې ما ته ویل ما ورته ویلي دي چې ولسمشر ته دې ما کمپاین کوم ما د ولسمشر نه دا غوښتنه درلودله چې زما مکتب به جوړ کړي لغمان کې به پانتون جوړ کړي سړک به راته جوړ کړي امنیت به وي طالب به نه داعش به نه څوک ومنو چې نشي کولی ګلبدین راوسته طالب و داعش پکې پریمانه پراته دي ډیورنګ د هغه باندې ازغن تار تیر شو او درګر د 58,000 امنیتي ځواکونه شهیدان سو. اوس هم زه ولسمشر پسې چې کومه خبره کوم تاسو وایي ولسمشر پسې خبره مه کوه څه وکړم زه کینم غلی داسې وګورم خرڅ مو کي ولسمشر خدام درته کنه د میګ تو سګون د ځوانون تللی دی اروپا ته ماسکینه ولې چې خپل وطن تو خپل وظیفه پر یخي د تو شي اوس ګوره زه وظیفه ما پریښې ده په دې مې پریښې ده چې وظیفه په دې دلیل ما وظیفه پریښې کله چې زه مثلا په وظیفې په حالات کې مخامخ مې طالب ولي ما ته اجازه نشته وایي ته طالب نشي ویشتلی طالب زما کور ته راځي ما وژني زه طالب ته چې نسم ویلی 5 ورځې طالب بندي شپږمه ورځ د واسطې په هکله باندې خوسي زه چي ته خدمت وکړم زما ژوند خوندي مهمه ده که ما ته اشرف غني مهمه ده چې زه د اشرف غني لپاره وظیفه اجرا کړم په دا ورځ کې په لاس شل درش نفر هر ورځ سربازان وژل کېږي ملي عسکر وزنر دي ژړې وژل کېږي تو یو نه خای خو ته هم په تبته یو توغې نخې نو ته څنګه راغلی چې ما ته توغې نخې زه خو سرباز نه یم یا مولسي یم مولسي ولې سربازي نه کوې په تا حق نه لري سربازي وکړې تښتېدلی دی نه په موږ د حق نه لري زه چې مسؤل د خبرې دوه درېنه یو فکر کابرې په مشر مریض و زه غریبۍ ته راوتم تو غریبۍ ته راوتی زما هم 15 دانې مال ته کار کوي 15 دانې په امنیتي ځواکونو کې دي زما 15 ورونه ته ما نه خبرې تو څه کوې ولرې خلک تو خپله وظیفه چې شته پرې هم ته دا وایه والکه که زه راتښتېدلی یم که زه چاره وسته یم که هر شی و هغه زما کار ده زما دولت نه ده خوښ دولت دغه شی دولت ده چې حتی سرباز ته ډوډۍ نشي ورکولی یاره وتښتېدلم یا چا راوستلم یا راغلم دا ده پورې مربوط نه ده چې ته ماته تو ولې تښتېدلی دا ده پورې مربوط نه ده غوږ ونیسه سرباز دی چې غوږ ونیسه سرباز دی عملي جنګ کوي سرباز دی عملي جنګ کې لږ زری څه زده کړه وروره زه پوهېږم چې تا تعلیم نه ده کړی دا څه حال ده وبخا زه د وخت نه نسم زه د هېڅ بد نه غواړم مورر ته مې بد ووایه ته مې بد ووایه ته را سره په دلیل بد ووایه ځکه ستاسو له لاسه چې پوره نه دي یو څوک چې حقیقت وایي وایي هلکه داسې مه وایه چې داسې چل ده یو څوک چې حقیقت وایي وایي داسې مه وایه چې داسې چل کېږي ګوره زما ژوند مهمه ده خاوره زما خاوره ده غوږ ونیسئ ما خبرې ته زما ژوند مهمه ده زه مې د وطن لپاره سرمایه یم زه مې د وطن لپاره سرمایه یم که ملي اردو مخامخ جنګېږي زه د میډیا له طریقه جنګېږم او ما سره څوک د میډیا له طریقه په وطن باندې بحث هم نشي کولی او دا معنا نه ورکوي چې ته په ما بغیر ثبوت لګی چې ته راتښتېدلی دا هېڅکله خبره مه کوه ځکه ته ما نه خبر نه یې چې زه څوک یم او په کوم سیستم راغلی یم چا راوستی یم او زما کومې ستونزې وي دې نه ته خبر نه او هېڅکله چا باندې خیټالوژي مه استعمالوه چې ته وایې چې ته راتښتېدلی یې که زه راتښتېدلی وی که زه راتښتېدلی وه نن به بړ دلته په دې سوشل میډیا کې نه غږېدلم پوه شوې زه تېښتې والا نه یم زه تېښتې والا نه یم ښې چارې ورور جان ښې چارې ښه وختونه نور راخلم زه خبره موضوع چې ده بیچاره زنګ وهلو نه ستړي شي بیا چې ورته وایم چې
طالب د پاکستان سپی ده او دا به د پاکستان دا به یي پاکستان یو هر هغه چا چې په پاکستان کې عمر تیر که ډوډۍ ورته وخوړل هغه به پاکستان ته وفاداره پاتې کېږي هغه پاکستان کې اوس دوی ماته وایي چې ته ولسمشر ته چینه زه ولسمشر ته چینوم ښه غلی به کښېنم زما زړه چوي اوس چې حقیقت ونه زما زړه چوي څنګه دا د افغانستان خلکو ته وایي چې تاسو بې شعور هستئ ګلبدین حکمتیار په کوم دلیل باندې وایي مرجان ریسه کوي دلته سلام علیکم علیکم ځای صاحب تک سره ستړی مه شې ستړی مه شې څنګه مرجان خیر اوس اول مو سلام درته واچو خیر ده ښه یې جوړې زړګی مرګی ده ښه ده سلام ته دی علیکم په خیر راغلم ښه ام سوري ما نه ده اورېدلی خیر د نصیب شه څنګه یې زمونږ خپرونه نن په دې باندې ده ورور جانه دا معلومات فرق نه کوي که ته په پېښور کې اوسېږې که په سویزرلینډ کې اوسېږې که بل شی کې یې خو زادران صحیح ده زادران یې بلکل یې خوست یم ټولو خلکو ته معلومه ده ښه د خوست تا په یو خپرونه کې هغه ته ویلي دي چې په کابل کې فیشه خانې په یو ځای کې موجوده دي تا لیدلي رسمي دولت سره کانټرکټ لري فیشه خانې زه د افغانستان سړی یم لیکوزی صاحب صحیح ده چې افغانستان سړی یو منټ داسې فکر وکړو ما ته اوس بحث کوو لیدلي دي بلکل او ما چې څوک په ایران منډه ایسې تړي غوږ ونیسه ښه صحیح ده ما یغه نه مخکې نه ویلي چې کله تا ته ریاض ویلي تا په ما څه پوښتنه وکړو ما شخصي ویډیو یو منټ تا پوسټ کړو یو منټ یغه نه مخکې ما ثبوت راښکاره کړه یغه نه مخکې که ما چېرته مرجانه زه ریاض ګوره ریاض زه څه کوم ریاض کسل ما ته ویلي زه د ریاض هېڅ قصه کې نه یم زه ګوره دلته دا بلم راغی زه تام راخلم زبیره نن دلته زه تام راخلم زبیره تام راخلم دلته پاتې شه هر هغه څوک چې سپیتوب کوي که د امریکا کوي که د ایران کوي که د پنجاب کې بیناموسه ده زه دلته وایم که زه یم د امریکا بیناموسي کوم زه به بیناموسه یم که مرجان ده د پاکستان بیناموسي پاکستان لپاره اجنټي کې دا به بیناموسه یي زبیره که ته د پاکستان لپاره که ته بیناموسه یې زه راځم دې ته زه صرف یو پوښتنه کوم افغانستان ته د خدمت کړی کله دریشي اچولي انشاءالله هو چولې ده صحیح ده او رمام کړي ما ورونه ورکړي قرباني تر زامن مو ورکړي په 15 کالو کې ما 25 کسان ورکړي صحیح ده ګران افغانستان زه ډېر قدر عزت کوم صحیح ده زه هر سړي د خاورې خپې یم زه قسم مو د په خدای په دا لایب که درته وایم زه تا سره نه غواړم د ډېر بېسوتۍ ما ورور یې صحیح ده پروا نه لري تا څه کړي ما څه کړي زه بیا هم بخښنه بیا هم غواړم خو په لا اله الا محمد رسول الله چې مخکې تا ما څه پوښتنه یغه نه بعد ما ار څه ویلي دي صحیح ده دا هر هلک به ګوره یو منټ تا د ما شخصي ویډیو دې شیر کړی صحیح ده زه به راکم کوم یو سړی به ګوره یو منټ تا به ما ته یو ټلیفون خو دې کړی وای زه تا ته وخت در کوم مرجانه ته راغللې هغه اچشمکو سره چشمې چې لګئ ویلډینګ کار سره چې شی نوم د نومونه زه یې نه پېژنم یو ویلډینګ کار ده هغه کې اوسېږي داسې غټې چشمې لګې چې شی یقیم خان به وي هغه اڅڼیاور نه سړور مړور نه ده یو دانه صابر چې شی صابر نومیږي چې دغه شی یو شی نومیږي ګوره دا شهیدان ورکړي ما شهیدان ورکړي ولو که ما نه ورکړي ستا شهید زما شهید ده زه داسې فکر وکړو که نه داسې فکر وکړو چې زه تا پسې ما بد ویلي دي چې شي لپاره ما بد ویلي دي د افغانستان په خاطر ما زه نه خبر تا ویلي دي خو علیکوزی صاحب ګوره چې اوس ما ته تا نه څوک څه وایي ذاک نه لرم چې زه تاسو غلط پوه یا غلط کمل یا غلطه زه تا پوښتنه وکړم ما ستا رسمي ویډیو کتله دلته موجود دی ګوره قربان دې شم ګوره یو منټ زه ګوره ګوره قربان دې شم ایرا منډۍ ګوره ما ورته غږېږو دا لایف کې کسان ګوره صحیح ده رنډۍ خانه چکړه الله نه چې نه پټو انسان اپار ځای کې شته صحیح دا خبره ځان ته پرېږده
اب عزت خبرې صحیح ده ګوره پابند ما شته ده تابع شته نه کوو یو اما منټ ګوره یو که منټ په افغانستان کې غوږ ونیسه ستا وایي ته وایې چې په افغانستان کې شته ګوره یو رنډیخانې چې مخفي په سعودي عربستان کې موجوده دي مخفي چې په کومه دنیا او کومه نړۍ کې وي موجوده دي چې کومه صفا نړۍ یو هغه چې رسمن دولت ته ټیکس ورکوي رسمن موجوده ای خلک زی هلته ځان ګرمۍ راوځي که چاپي که هر شی بشي ته ماته داسې یو څه وښیه په افغانستان کې چې آیا داسې یو رسمي ما خو په کابل کې ژوند تېر کړی زه پیدا شوی یم په کابل کې په الا لا په بلا رسمي نشته ګوره چې ما نه دی لیدلی الیکوزای اورورا رسمي نشته دا تا څنګه وویل رسمي نشته ټیکس والا نشته بالکل زه در سره منم صحیح ده نور باقي په هر ځای کې شته په هر هیواد کې شته په هر ملک کې شته صحیح ده ما چې کم بیس کړی ګوره دلته ما سره یو منټ زه نه یم خبر په لا اله الا محمد رسول زه نه یم خبر څه رسمي ده که نه الیکوزای صاحب زه هر څه کوم کله نه کله زه حقیقت وایم صحیح زه حقیقت وایم چې هر څه نه خو زه حقیقت در سره یم صحیح ده تا د ما سې پوسټونه کړي وای تا د ویډیو زه په یوه ویډیو در نه خفه یم په حقیقت زیات نه خفه یم لږ نه زیات نه خفه یم خدای دې نه کړي که دا اوس تا ویډیو ما ته راشي که نه په خدای قسم که ته یو کال په ما سه لایب کښېنې ما څه غلطه خبره وکړه زه تاسې ویډیو شیر نه کړم په حیثیت د یو پښتون په حیثیت د یو افغان چې یو ملیون ویډیوګانې په ما سه وکړي یو ملیون کنځله وکړي هره ورځ په ما سه لایب 15 وره کښېنې زه به تا ویډیو شیر نه کړم ما ته درد راغی ما ته په ډېر درد راغی غوږ ونیسه خو افغانستان خو ځکه نه جوړېږي الیکوزی صاحب ما ته په دې درد راغی چې تا هغه ته ویلې چې په افغانستان کې په کابل کې رسمي داسې چل ده ګوره زه مخ قبلې ته ناست یم که به زه دا خبره مرجانه تا سره زما رسمي په خدای دومره درد راته راغی مخکې تا په افغانیت باندې فخر کوه ستا ویډیوګانې ما کتلي چې تا شیر کولې ستا پوسټونه ما کتلي ماله چې مرجان ولې داسې یو کار کوي ما ته درد راغی اوس ته یو سړی چې تا پسې ما ویډیو کول ولې خلکو پسې نه کوم ما ته درد راغی چې مرجانه ستا خور زما خور ده هغه خور چې فایشم د هغه زما ستا خور ده د هغې باید ضرورتونه پوره کړو هېڅوک له شوقه دا کار نه کوي مرجانه هېڅوک یې نه کوي د شوق نه نه وځي دا کار نه کوي هغوی ضرورتونه لري اوس هغه خور چې په چارۍ مسعود کې یا مثلا پل یک پیسګي کې 10 کلنه 12 کلنه جنۍ یا 15 کلنه ولاړې چې وایي کاکا جان یک روپه بخر قلم بخر ډېر افسوس خبره ده زما ستا خور مور ده که نه ده بالکل پوهېږم په هر څه باندې پوهېږم الیکوزی صاحب په لا اله الا الله چې زه په کوم ځای کې ناست یم ما کوم لایفونه کړي صحیح ده زه مرکز کې ناست یم زه د خپل سر نه تېر یم وطندو ځاځي د هر یوه ته پته ده صحیح ده څه به درته ووایم ها مرجانه زه په هغه ویډیو تا نه بخښنه غواړم ویډیو به ډیلیټ شي په یوټیوب کې به هم ډیلیټ شي خبره به ختمه شي ورورجان مې که په دې خفه سوی زه بیا هم درته وایم چې ګوره خیر که موږ پسې ښه نه وی خیر ده که افغانستان ولس پسې ښه نه وی بد ورپسې مه ویه زړګیه اوس درته ګلخو ته به ولس زه الیکوزی صاحب زه خپله ولس یم صحیح دی پښتیا یم یو افغان یم زه ټول افغانیان خپې خاوره یم پښتون چې چېرته دی موږ فخر په کوو بس خو ځینې خفه شوي دي پوه شوې ځینې څنګه یې په څو حسابو موږ راسره حساب شوي په منځ کې په موږ کې ډېره غټې دیوالونه غټې خبرې خلک راکې کړي موږ یې خفه کړي او موږ ټول یو پښتون یو د افغانستان پښتانو نه مجر کې پاکستان کې هم ښکته پښتونخوا کې هم ښایسته ورونه اوسېږي ټول یو رکوره ډېره مننه مرجانه ډېر احترام لرم خوشحاله اوسه الیکوزی صاحب یو جهان مننه بس چا درته ویلي ما مخکې دغه نه مخکې ما خبره نه وي کړې ما وروسته وکړې ما څه څه ویلي ما وروسته ویلي هېڅ چا نه دي ویلي ما ستا ویډیو وکتله ما دا کار کړی که به ما ویډیو نه وي کتلې زه د مرتد له دنیا تېر شم تا خبرې کړې وې چې ما ته درد راغی خیر چې هر شی و تیره په تیره زه ویډیو ډیلیټوم ښې چارې خوشحاله اوسه زبیر راځه
زبیره راشه درته مې زنګ وهلی راشه خپرونې ته راشه چې خبرې وکړو. نه زبیر ته مې زنګ وهلی زبیر یې نه و کېکې نو زه اوس څنګه چل وکړم چې څوک نه یې وکېکې. رایدې سي دلته سره خبرې وکړو. حمزه جانه ډېره مننه ورور قربان مه شم. ډېر بې منطقه کومنټونه بعضې راځي. زه ورته حیران پاتې یم چې دا څومره بې منطقه خلک دي. ښه څوک راځي په لایف زنګ باندې؟ ورجانه ټول سره ورونه یو. نه تاسې مه وایئ زبیر ته زنګ مه کوه. زه زبیر ته هم زنګ کوم، زه پاکستاني ته هم زنګ کوم، زه افغاني ته هم زنګ کوم. هر هغه څوک چې زما خپرونې ته راځي زه ورته زنګ کوم. تاسو مه وایئ چې دې ته زنګ مه کوئ. تاسو خالي وګورئ. السلام علیکم. سلامونه ورور. هلو شکر تخې ده مبارکه څېره دې ښکاره که او پیاله مه راښکاره ځان دې ښکاره که. ته ګوره ته وایې چې اوس ورور لیکلي دي I love افغانستان. اوس دا اوس توبه نعوذ بالله کتاب پې نازل شوی ده او زه ورته یم سلامونه دا ما ته څه حساب ده جوړې تکړه او پیالې ته یم هغه نیولې کامره م ځان نه ښکاري. دغه شی خلک دي زموږ او ستاسو. شاید ما سره فرینډ یم زه به دې انفرینډ یم. هلکو وروره سوال دې وکړه چې ده نور اکبر وروره تا ته زنګ نه درځي. زبیره په تېښته بریالی شوې. زبیره په تېښته بریالی شوې. یوه ویډیو زما ستا لپاره کافي ده. ګوره زبیره یوه ویډیو زما ستا لپاره کافي ده. که نن نهشته تا د افغان ولس پسې خبرې وکولې اردو پسې دې خبرې وکولې یو ویډیو زما کافي ده. اختار یې ګڼې دوستي ګڼې انډیوالي ګڼې وزر یې ګڼې هر شی چې ګڼې هر شی چې ګڼې زبیره په تېښته بریالی شوې لاړې وتښتېدلې. نسته نور اکبره تاسو ته زنګ نه درځي نه پوهېږم څه ستونزه ده. هر شی چې ګڼې د یو افغان په حیث باندې زه ستا غاښ ماتونکي جواب ته حاضر یم. یوه ویډیو دې کافي ده. یوه ویډیو چې زه وکړم یوه ویډیو دې کافي ده چې زه وکړم. او زه نه غواړم چې تا پسې ویډیو کوم ځکه خوند نه راکوي. او که نه دا اوس چې لاړم دغلته کښېنم ویډیو ثبتوم. او هغه څه چې ما ته ترجمان ویلي دي
هغه څه چې ما ته ترجمان ویلي دي هغه ترجمان به هم راواخلم. ترجمان خبرې به راواخلم، زنګ به ورته ووهم ټلیفون کې، بس ویډیو به ثبتوم، ترجمان خبرې به راواخلم.